السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سید رحمان کاکا خیل یم. تاسو ګورئ د دستک جندول پیج او دستک جندول یوټیوب چینل. دې وخت کې زه تاسو ته ښیم د اپر دیر بازار او ښکلا او دغه نظارې زموږ سره اوسئ. د پروګرام تر اخره پورې تاسو وګورئ. د پروګرام کې به موږ د مختلفو کسانو سره میلاویږو، د هغې سره به خبرې کوو، د هغې نه معلومات کوو. دا تاسو ته به د دیر بازار ښیو. دا پارټ 1 دی، په دې کې به پارټ 2 او 3 دغه حصه به د دې نه وروسته راځي. دغه پروګرام که تاسو ګورئ او تاسو خوښوئ نو تاسو په دې باندې کمنټس کوئ، تاسو په دې باندې د خپلو خیالاتو اظهار کوئ. دغه شان پروګرامونه به موږ تاسو له راوړو، کوم چې ښکلاګانې، کومې نظارې دي، کوم ښایست دی، کوم امن دی، دا به د علاقې موږ تاسو ته ښیو. نو دا وخت کې موږ د دیر په بازار کې او دا پروګرام زموږ سره ګورئ. دا ټول پکې راځي. ټول څخه ځه باسه ځه. نوم ابراهیم دی، د دیر اوسېدونکی یم. دیر سره مې تعلق دی. چاپانو کار کوم د 18 کالونه. دا کوم چاپان چې د دوکان کې تاسو ته ښکاري دا ټول زموږ د خپل لاس جوړ دي، که دا چړې دي که چاقوان دي، دا ټول زموږ د خپل لاس جوړ دي. بل د دیر چاقو چړه چې کومه دا ټوپۍ شوه، دنداسه شوه، دا په حال پاکستان کې مشهور څیز دی. مشهور کوم شی نه دلته د دیر ټوپۍ ده، د سپینو ټوپۍ ده جي، چړې دي، چاقوان دي، دنداسه ده، لور شو او فرنیچر شو. صحیح شو. دا کوم تاسو دا کوم میټیریل استعمالوي؟ دا اوسپنه ده که څه شی؟ دا کمانۍ ده جي. د دې پلیټ کې چې دا کمانه ده دا کمانۍ ده. دې ته وایي کمانۍ. دا شاته ساده عامې اوسپنې ده.
دا چې ټول په لاس تیارېږي دې کې د ماشین کار نشته. دا تاسو دکانداران له په توک باندې ورکوئ که نه؟ او جي دا په توک هم ورکوو دکاندارانو ته، پرچون هم خرڅېږي. اول پاکستان ته دا په توک لیږو، پېښور، سوات، ګلګت، چترال دې ټولو علاقو ته لیږو په توک باندې. او پرچون هم ډېر خلک راځي د کومو نه دلته اخلي. او نه زو ښه زو ملګري زو ډېره مهرباني. یاره دا خو اوس مونږ په داسې دوکان کې ولاړ یو، د دې دوکان نه مونږ سودا وکړه، غوزان هم ترې واغېسته. دې قاري صاحب سره به خبرې کوو. ته لږ راشه، ته خبرې کوې. راشه، ته ستا څه نوم دی؟ دې ځای ته ودرېږه. برول نوم دی، خاص د دې ټیکر کوډ نوم دی، خاص لیار کې دا ټیکر کوډ دی. لکه د ګزار خو هر عام ارز کې میلاویږي که نه، په دې بازار کې میلاویږي. خو دا لکه د کلي خپل دکانداران دي، نو دوی سره بازار نه په ښه ریټ باندې میلاویږي. او بل سایډ دی رسټ هم نشته دی، هر څه قسم د ګاډۍ راولي چېرته ورته سارېږي. صحیح. دا اوس موږ د احمد خان نه چې کوم دی غوزان اخلو، تاسو ګوره ماشاءالله دا دیسي غوزان دی ښه، او ریټ را سره نه کوي. خو به هر حال دغه یوه ګیله هم ترې شته. ته کښېنه دی خوا بزرګه، دی خوا کښېنه. ستاسو نوم دی ورونه؟ یاسر حمید. دی خوا لږ نږدې کښېنه، نور دی د سترګو ته مخامخ دی. یاسر حمید دا راته ووایي چې د غوزانو اوس سیزن دی که نه؟ دا چې داسې مېلمانه راشي تاسو د هغې سره لږ رعایت کوئ که نه کوئ؟ ولې نه کوو، په خپل لږ ګزار شته خو دغه لږ وي. ها یاسر حمید ښه، ستاسو نوم دی ورونه؟ ته راته خپل نوم ووایه. احمد خان. ته څنګه یې؟ ښه برابر یې؟ دا راته ووایه چې د غوزان خو دیسي دي که نه، لوکل دي؟ دا د خالق دی. ښه، موږ د غوزانو زموږ څخه رعایت وکړو. عباس صاحب ته څه وایې؟ یو ودرېږه. ها څه وایې د غوزانو په حواله سره؟ دنیا کې خلک خوښوي. ها زه خو ځان ځم کراچۍ ته. ها اوس وړم. صحیح ده. دا ګلګت نه ما غوزان راوړي دي، خو هغه دونه خواږه نه دي. والله تاسو غریب چې کنه تاواني کو په دنیا غوزانو ته لګېدلې استه یو غوزان دا اوس د وزن نه کټ کې ما درې وخوړل. تا درې او تاسو وخوړه قاري دغه ډاکټر صاحب څلور ته اما نیم وخوړو. صحیح ده. دا به زمونږ د ټول نه کټ کې زه راشه دلته بس دا غوزان اوس اخلو، دا خیر سره خپل ځان سره به وړو. نو دا د برول بازار نه مونږه ډایرک راووتي. نه خیر، بهرحال که څوک راتلل غواړي نو راځي دي دلته. د دې علاقې څه نوم دی وروا؟ برول نورا. څه پیغام ورکوې؟ څه وایي؟ خلک غوزانو نه راځي که نه؟ څه دا نور شي نه څنګه؟ خیر یم نه خبره عامه سودا ده، او برول یم نه خبر راتلو لپاره خر چکر ځای دی، خمزدار ځای دی. نن سبا په کې نو وګیم شته، غوزان هم پکې شته او پارچمن هم دي. لوکل کم شي نه دلته میلاویږي؟ کمې میوې میلاویږي؟ لوکل زموږ سره هر څه میلاویږي دلته. تانګو میلاویږي، ناشپاتې میلاویږي، پارچمن میلاویږي. غوزان خو یم نه خبره خیر او نارمل دي که نه؟ هر څه میلاویږي. راتللی چکر میلاویږي. ها څه وایې؟ د غره ته سړی دی، چکرې لګوي، روډونه تل دي یو خوا بل خوا. مېلمستیا به کوو که نه؟ ټول برابر سیدرحمان صاحب دا داسې ځای دی که نه چې دلته دا عام دوکان دی، غوزانو دوکان نه دی. دا واړه دوکانونه دي، دی والي لږ بیب دی خلکو له ورکوي. چونکې دړۍ یالي 2 دړۍ دی، دې سره میلاویږي. بازار کې میلاویږي، خو لکه چې دلته به کم ریټ دی، د هغې نه تقریبا هغه 500 روپۍ دړۍ ګرانه ده. ګران. نو د لوکل دکاندارانو سره خپل سوداګانې کوي. نورا پاین یا سرماړه؟ دا نورا پاین دکان ده. ګوره موږ د دې نه غوزان واغېسته او ډېر په ښایسته. دا د برول د نورا پاین یو علاقه ده، د هغې دکاندار دی لوکل. او دلته تاسو ته ښایسته زبردست غوزان میلاویږي، پارسیمن او دا نور چې کوم لوکل شیونه دي، پل فروټ دي، نو هغه به هم دلته میلاویږي. او میلمستیا به هم ستاسو کوي. نو راځئ دلته برول دا دکانونه پکې انجوای کوئ او دغه علاقې پکې ګورئ. صحیح ده. ماشاءالله تاسو ګورئ دغه باباجي زموږ سره ده، پورته دا بر ځایونه راښکته شو او زورور سړی دی. بس الله پاک دې په عمر کې برکت واچوي. دغه تاسو ګورئ او ښه ډېر فروټ یې ورسره هم راغېستې دي، غوزان یې ورسره اخېستې دي. او زموږ سره چې کوم دی دا سوي دی او دغه مخامخ یونیورسټي دي.
صدام بای او دغه بل قاري صاحب او دغه مخامخ تاسو ګورئ دا د دې کور دی ډېر په انتهایي او په درناوي زمونږ عزت وکړو زمونږ مېلمستیا یې وکړه او حاجي صاحب لاړو ښه زه الله دې عمر درکړي السلام علیکم السلام علیکم الله دې عمر درکړي بس ډېره مهرباني السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم قاری صاحب السلام علیکم لاړو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم زه یې ښه ښه دغه پروګرام کې دی چې ستاسو خوښ شوی نو دغه د حاجي صاحب ښایسته او زبردست خبرې بای چانس موږ دې صدام بای راونیو او د روډ نه موږ چې کوم دی نو بوتلو خپلې ډیرې ته خپل کور ته ډېرې ښایسته او زبردسته ګفتګو زموږ د حاجي صاحب سره وشوه امید لرم چې دغه پروګرام ستاسو خوښ شوی تر بل پروګرام پورې سید الرحمن کاکا خیل او احسان الله او عباس بای او د ټولو ملګرو ته اجازت ورکوئ د الله په امان